نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام روحا وتویل شي چاغه ته ورسید کنا نو ادرت صحابه کرام راجم کړو چې راجم کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره مشوره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وای تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتیو اخو لاړه د لاس نه اوتله خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحه را روان دی زمون خلاف را روان دی مونږ پسې جنگ را روان دی اوس وکړو مال مشوره راکای اوس وکړو مخکې لاړ شو کو واپس شو مدینه منورې ته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فاسدو او ډیر خپل بیان وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله پاک پیغمبره مونږ مخکې زکو توای چیزو مونږ ستانه شاته کیدون کینیو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ فاسدو او خب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې مونږ تاسو سره ولاړ یو کو ته ارسو مبارکو نبی علیہ السلام بیا مشوره راکای حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ فاسد او مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان شروع کو او په بیان کې سوي وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اے دا الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نکو کوم چې بني اسرائيل موسی عليه السلام ته کړی و چې اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون اے موسی ته لاړ شو جنگ وکړو مونږ بدل تناسو مونږ ته دا خبره نکو مقداد رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ بستانه جنگي ګستاخی طرف ته ستا شا طرف ته ستانه مخې ته هر طرف ته مونږ ستانه ولاړیو مونږ دا ته نه وایو چې تلل شو ته ستا رب دی پوښي مونږ بستا سره زو او بیا بم jihad کو مقداد رضی الله تعالی ډیر یو جذباتي بیان وکړو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې کله مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان کو کنا او دای وی د الله پاک پیغمبر موږ هغه کار نه کوم چې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړو موږ بستانه هر طرف ته جنگیګو وی دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی عنہ کړ کنا د نبی اسلام په مخ باندې داسې یو خندا رااله د نبی اسلام د مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان واوریدو ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وای مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې داو چې مونږ جنگ لنی را روان شوي مونږ تجارتي قافلې پسې را روان شوي نو مونږ د ابو جهل سره جنگ څنګه کو هر په سړی په زړه کې دا یو شک او یو خبر و چې جنگ اوس مخکې څنګه کیږي مقداد رضی الله تعالی پاسه دا بیان وکړه کنه ټول صحابه کرام دغه کوي چې د الله پاک پیغمبر موږ بستانه هر طرف ته جنگيګو وی بیا د هر صحابي په ځل کې دا ارمانو چې ما د مقداد رضی الله تعالی خبره کړې خو نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال مشوره راکړي مال سره راکړي مقداد رضی الله تعالی دوبره جذباتي بیان وکړه بیا نبی علیہ السلام فرمایي مال سره راکړي مشوره راکړي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پوښو چې د نبی رسول الله اشاره چاته ده ځکه چې عمر هم چې ده نو د مهاجر صحابي دي مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دي ابو بکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دي او نبی رسول الله بیا आवाज کوي مال سره کوي مشوره راکړي نو سعد ابن معاذ رحمه پوښو چې د نبی رسول الله اشاره انصار ته ده اے انصار تاسو له مشوره راکړي نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پاسه ده د انصاری صحابي دي پاسې د بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړل مونږ پتا سره راوړل ایمان راوړل مونږ ته د الله پیغمبر منلې قسم په الله کوتره ته و چې دریاب ته وردانګي مونږ به ټول وردانګو یو انصاری صحابي برانه مرستونه پاتې کیږي ته غزا یې کنه چې جنگ کو تر ته وسوي چې ټول انصار دریاب ته وردانګي موږ وردانګو یو انصاری صحابي به شاته نه پاتې کیږي چې کله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د انصار د طرف نه دا بیان وکړه کنه نبی رسول الله سلام بالکل شو مطمئن شو او خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو نبی رسول الله سلام د مخ کې تلو سو وکړه فیصله وکړه چې زو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو رستو کېدون کې نیو موږ به وسکو غزا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام روحا وتویل شي چاغه ته ورسید کنا نو ادرت صحابه کرام راجم کړو چې راجم کړو نو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره مشوره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وای تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتیو. اخو لاړه د لاس نه اوتله، خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی، زمون خلاف را روان دی، مونږ پسې جنگ را روان دی. اوس وکړو ماله مشوره راکړئ، اوس وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ مخکې ځو کو ته وایي چې ځو، مونږ ستانه شاته کېدونکي نه یو. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او خب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې مونږ ستا سره ولاړ یو که ته هر څه مونږ به هغه کوو. نبی علیه السلام بیا یې مشوره راکړئ. حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسېد او مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان شروع کو او په بیان کې څه وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى. اے دا الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کوم چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه موږ به دلته ناست یو. مونږ ته دا خبره نه کوو. مقداد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ به ستانه جنگي ګستاخي طرف ته، ستا شا طرف ته، ستانه مخې ته، هر طرف ته به مونږ ستانه ولاړ یو. مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه او ته ستا رب دې پوه شي، مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو. مقداد رضی الله تعالی عنہ ډېر یو جذباتي بیان وکړو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې کله مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان کو کنه او دای وی د الله پاک پیغمبر مونږ هغه کار نه کوم چې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړو، مونږ بستانه هر طرف ته جنگیږو. وی دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی عنہ کنه د نبی اسلام په دې مخ باندې داسې یو خندا رااله، د نبی اسلام د مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی عنہ دا بیان واوریدو. ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې دا و چې مونږ خو جنګ نه را روان شوي، مونږ خو تجارتي قافلې پسې را روان شوي یو، نو مونږ د ابو جهل سره جنګ څنګه کوو. هر په سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبر و چې جنګ اوس مخکې څنګه کېږي. مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسې دا بیان وکړو کنه ټول صحابه کرامو دغه کوي چې د الله پاک پیغمبر مونږ بستانه هر طرف ته جنگیږو. وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمانو چې ما د مقداد رضی الله تعالی عنہ خبره کړې وي. خو نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال مشوره راکړي، مال سره راکړي. مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو بیا نبی علیہ السلام فرمایي مال سره راکړي، مشوره راکړي. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره چاته ده، ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی، مقداد رضی الله تعالی عنہ مهاجر صحابي دی، ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مهاجر صحابي دی، او نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال سره کوي، مشوره راکړي. نو سعد ابن معاذ رحمه پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره انصار ته ده، اے انصار تاسو لږه مشوره راکړي. نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسېدو، دا انصاری صحابي دی، پاسې د بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړی دی، مونږ پتا سره راوړی دی، ایمان راوړی دی، مونږ ته د الله پیغمبر منلې قسم په الله کو تر ته و چې دریاب ته وردانګي مونږ به ټول وردانګو یو انصاری صحابي برانه مرستونه پاتې کیږي. ته غزا دی کنه چې جنگ کو تر ته اوس وای چې ټول انصار دریاب ته وردانګي موږ به وردانګو یو انصاری صحابي به شاته نه پاتې کیږي. چې کله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د انصارو د طرف نه دا بیان وکړ کنه نبی رسول الله سلام بالکل څه شو، مطمئن شو او خوشاله شو، ډیر زیات خوشاله شو. نبی رسول الله سلام د مخ کې تلو سو وکړه، فیصله وکړه چې زو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي، خو رستو کېدونکي نه یو، موږ به اوس څه کوو، غزا کوو. د ابو جهل لښکر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو، په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چینی
او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاور وا هغه ځای ته خپل پوجونه واچول. نبی علیہ السلام وروسته ورسېده د بدر مقام ته. نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نشي والی راتاویږي پکې شپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله. صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغرنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی. مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو. دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قران کې کړی دی وينزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به. الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو. نو چې باران وشو نو صحابه کرام ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډونو منډونو کې پاکې اوبه ودرې دي هغې ته زر زر لوښي ډکو نو ځان له اوبه برابر کړي. دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وایي چې ورته تاویږي به. نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو. نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سفر روغ کړو. دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي. نو دا رایي ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه صلات وسلام لره سفر روغ کړو. دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به دې ټول میدان ښکارېدو. نبي علیه صلات وسلام له هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ملګری دی. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته ځای په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعاته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې. چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه. صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه کرام ملګري دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مردارېږي دا د پلانکی ځای دی په دې ځای به پلانکی مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي. علي رضی الله تعالی فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو بس یو صحابي نو پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شو ټول اوده شو وی سیوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې نبی علیہ السلام خوب نه وکړي. تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې. چې سار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه جوړول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا د فار صفونه جوړول نو د کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ داغه د خېټه د سلګه مخې ته راوته و صف کې لګ مخې ته ولاړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بطور خوش طبیعتی بطور مزاج بطور ټوکی دا تیر وسره غش وسره پلاس کې کنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو د سواد دنه کې
خېټه دننه کې سپ نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو د هغه شی پې داسې تېر کو نو چې تېر کو نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوږ دې کړمه پیغمبره خوږ دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوږ کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ښه د الله پاکه پیغمبره مونږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ د پیغمبرې صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي مونږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبرې تا راته وایي چې انصاف پکوئ نبی رسول الله ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستا نه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستا نه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جهاد له او په نبی علیه السلام باندې خپل سر قربانوي او چې معمولی خېټه د غشي سره وکړي د نبی علیه السلام ته چې بدل در نه اخلم دا څنګه صحابي دی یو طرف ته جهاد نه راغلی په نبی علیه السلام سر قربانوي او بل طرف ته د غشي سره معمولی خېټه ولګېده نو نبی علیه السلام ته چې دا بدل به در نه اخلم صحابه کرام ولاړ دي خو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي خاموش څه به نه وایې بالکل که خېټه زخمي شوي ما ته تکلیف رسولی ته د حق دا جوړېږي چې ما ته هغه شان تکلیف راورسوي نبی علیه السلام ورته وي سواد بدل واخله بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی ته څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپړه نه و ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبې خېټه ښکاره کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی علیہ السلام د خېټې مبارک نه داسې صادر لري کو وی هون سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن ډکړې واد خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارک ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مې سره اخیری ملاقات بدل مې درنه نه غستو خدا مې خو خبر چې تما ته خېټه مبارک ښکار کوي زه په شونډې ولګوم بدل مې نه غستو داسې عجیبه غونته واقعه به دا ځای کې مخې لراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه برابر کړو او نبی علیہ السلام بچ کله د منصب برابر او یا د جهاد سب برابر او نبی علیہ السلام په فرمایل وی صفونه داسې سیده ساتي لکه څنګه چې د فرشتو صفونه د فرشتو صفونه نو نبی علیہ السلام په د صف د نیغوالي ډیر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نزونه یو نیغي چې په صفونو کې کوګواله شنو بیا په زړونو کې د بل نصر راځي کوګواله راځي ته دی وجنه د مونږ په صفونو کې ډیر خیال ساتل فکر دي چې دا نیغ کړي شي کو هغه مونږ د جنازې دی کو هغه عام مونږ دی خو صفونه چې پکې جوړیږي نو هغه صفونه نیغ ساتل فکاري بهر حال په دې دوران کې نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل ویزه زما او د مسلمانانو د لخر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته بیا مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډیر لک کسان دي دا 300 کسان ما تخکاری 300 کسان به اندازتن او وسشه سره شتن اسلحه سره نشته دا خو پات داسې راغلي دي لک کسان دي میرا دی موږ له دوکه راکې دی موږ سره راکې اسلحې نه دی راغستې او لک کسان یو تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکې چې موږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته موږ له ذکر راغلي دي چې موږ په حمله وکړو هغه را باندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپېره نورم سي کوم بیا استه وختو چې استه وختو داسې ګیر چاپېره د غرون نه تاو شو راتاو شو لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دک 314 برسو کو سره شته دی نه هیڅ کو سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي
دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني او وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړ شي زمونږ نه مړ شي او دوی مړ شي دا هم زمونږ د قریش خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړ شي او زمونږ نه دومره مړ کی د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کړو چې دوی مو وژنو او زمونږ نه دوره نور مړ شي هغې ژوند به بیا څه خواني حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه موږ د مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کړو وی قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تللې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وایي دا خبره ټیک ده دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل یو خو دا دی د دوی یو غلام و دغه عداس نوم و د دوی عتبه غلام و دغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصرانی و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپلو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپلو نیولي چې مه ځئ وی مزه هغه د الله رسول دی دغه سره تاسو مقابله نشئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم داره چې د نبی علیہ السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک را پارو نو هغه چغې کړي وی واه عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړي واه عمره وا زما عمره روره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړي چې په خلکو کې لږ غیرت را واچو که نه چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیہ د هغې طرف نه 3 تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید زوی وو او د یو وراره وو نو یعنی 2 وروڼه او یو وراره ووتل جګړه دوی 3 واړه ووتل مقابلې له
आवाज یې وکړ تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف نه 3 کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا 3 وړ صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنہ دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه به تاسو اوریدلی کنه دا د عفرا زنانه زامنو ته دی و زامنو 3 د یو خاوند او څلور د بل خاوند او ور زامن په جنگ بدر کې شریکو دا سي زنانه هم تیری شوی دي ښا د عفرا رضی الله تعالی عنها و زامن او ور په جنگ بدر کې شریکو وواړه نو دا دې طرف هم دورونه وروتلو عوف رضی الله تعالی معاوذ رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابله ته وروتل چې وروتل عتبه نه تاسو کو تاسو کې دوی ورته رحتم من الانصار موږ د انصارو کسانیو موږ انصار یو تاسو خلق نه یو نو عتبه ورته تاسو سره زموږ اس کار نشته تاسو سره نه څنګه تاسو واپس شئ موږ زموږ د مقابله خلق وباسي مهاجر روباسي د مکه واره روباسي زمون د هغه سره مقابله ده نبی عليه الصلاه والسلام आवाज وکړو وی حمزه دایترو وی حمزه وزه علي دایترز وی علي رضی الله تعالی توزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ توزه 3 صحابه کرام اوتل د دې طرفنا خو صحابه کرام مخونو باندې داسي صادر باندې تړلې صرف سترګې ښکارې دي مخونه پټو نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک یې نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی زه حمزه ما علي زه هو چا کړی زه علي ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک وروته ځکه دام د مکیو کنه و زمونږ د مقابله وروته بهر حال درې وړ دیو بل سره مقابله وکړه نو علي رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه مقابله کې ورغه او علي رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د خپل لومبي گزار سره 2 کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دې راتاو شو نو علي رضی الله تعالی حمزه رضی الله محمد الله ورسید بل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله سلام خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټیم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوند دی چې ما ورته نن خودلې ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به مونږ تر هغه پورې ورنکو کافر وتا تر سوچ مونږ خپل بیبیانې کونډې کړي نه وی کاش چې نن ابو طالب ژوند دی چې ما ورته ویلې چې مونږ خپل بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو کاش چې دا شعر مې وته نن ویلې چې ستا د شعر مصداق مونږ چې سرونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شیندو بهر حال ته دینه بار جنگ شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او کم سفر چې رخکړو صحابه کرامو دله هغه ته ورننه وته او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ورننه وته او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ترنی ولا ولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزی کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړو دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو اغم پخپوخ پیال به پسر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 رسم الله راوستي دي الله کو ستا خوخه چې د نن بعد ستانو نه غستل کېږي نو دوی راملکه الله کو ستا خوخه چې په مقدس مکه ستا عبادت ورشي نه دغه 314 سره لملکه الله خو کوستان نوم په مقدس مکه یادی کنه الله د دې حفاظت وکا
لاس یې اوچت کړی داسې جاړي. ابوبکر رضی الله تعالی د شان راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبي اسلام نه دا صادر داسې وښود دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې. ابوبکر رضی الله تعالی راغی دا صادر یې راوغسته د نبي اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې تلاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس کا نور مه جاړه الله ستا اواز واورېدو الله ستا اواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس کا. علي رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبي علیه الصلاۃ والسلام تماشې له راتلم. وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلې غونته کې راویستو چې راویستو وی نبي علیه الصلاۃ والسلام خواله رالم که نه نبي علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پروت دی. نبی علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي. وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته. وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبي علیه الصلاۃ والسلام تماشې له. وی چې بیا مې نبی علیه الصلاۃ والسلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی. وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غذا ختمه شوله. وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی. ما ورته ویل د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح ومونتله. نبی علیه السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه. چې کله غذا ختمه شوه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر را لوالی. نو صحابه کرام روان شو. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې دی پروت دی خو سا پکې شته دی صرف زخمی دی. نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو د سینې ته یې وخت چې کېناست وایي د سترګې داسې وغړولې. نو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه د بیزو سرونکي ډېر اوچت ځای ته ختلی دا د ابو جهل الفاظ وخا. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی د بیزو سرونکي نن ډېر په اوچت ځای باندې ناسي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی وی او زه دې په سینه ناست یم. وی کول څه غواړې ابو جهل ورته وی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی سر دې قلم کوم سر در نه کټ کوم. وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووخه ستا توره زما سر نه غوڅوي زما په دې توره باندې زما سر ووخه. خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی سو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کې. ابو جهل ته وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کې چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبي سي وای چې دې غټ ښکاري چې روبي سي وای. او خپل مرګري ته دې ووایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي. وی هغه ته ووایا چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه. بس عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې توره اوچته کړه سر یې تېووه او سر یې نبي علیه الصلاۃ والسلام له راوړو. د الله پاک پیغمبر د بدبخته د ابو جهل سر دا دی. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې ورته وکتل که نه او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه ټوله کیسه بیان کړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعون. د موسی علیه السلام فرعون چې هغه کمزور و زما د دې فرعون نه. وی ځکه چې فرعون چپور راوغست که نه هغه آمنت برب موسی و هارون. فرعون چې کله چپور راوغست نه هغه چغې کړې وی ما ایمان راوړی په رب د موسی او د هارون باندې. خو د ځنکدن ټایم و پای کې بیا توبې نه قبلېدې. او زما د فرعون په وخت د ځنکدن کې هم دا وایي چې ستا د پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت دی چې مخکې مې تې دوره نه وی زما د فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سختو. بهرحال غزا وشوله الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه. بیا په دې کې څه قیدیان رالو. نو دا اسلام مونږ ته دا د اسلام لومبۍ غزا وه مسلمانانو ته پکې الله فتح ورکړې وه او په دې کې د مسلمانانو د امداد دپاره الله تبارک وتعالی فرشتې هم رالیږلې وې. داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کې घंटे والا نشان کلیک کې چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مهله راځي. کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام جزاکم الله.